حضرات نن شپه چې مونږ کوم محفل کې راغونډ شوي وو د کالنۍ ورکشاپ جومات کې باجوړ دا ما چې کوم آیات مبارک ولوسته سوره نص الله وی اے خلقو تاسو ته راغی هغه ډېر نرمونکی شی هغه امن راوستونکی شی هغه همدردي پیدا کوونکی شی او دې کې سری دې کې هدایت دی دې کې رحمت دی رحمت څه ته وایي دا یو ټکی بہت مختصر راکړو کوم شی چې ستا ضرورت ختم کی تعالی فایده درکړي دې ته وایي رحمت یو سړی تږی دی او هغه اوبه میلاو شوې چې اوبه اوس کړي ژوند تازه رالو دی بچ شو دا اوبه د لپاره رحمت شوه دغسې یو سړی بیمار دی علاج کوي نه ښه کېږي او هغه چې کوم دی هغه دوی ورته میلاو شو او هغه دوی سره د وجود ښه شو صحت راغی وایي دا دوی د لپاره رحمت شوه مونږ ته یو مسله د امن مولوي صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه دا د دا دعاګانې زموږ قبول کړي چې دا امن دا زموږ ضرورت شوی دی اوس دا به قرآن مونږ ته څنګه راکوي ګوره دا مونږ داسې نه یو چې الله مونږ پیدا کړو زموږ د هدایت څه بندوبست نه دی کړی مونږ ته لار نه ښیي مسله پوهېږي او څه پته نه لګي بلکل اشتره الله فضل دی خو دې آیات کې وروسته یو خبره کوي چې دا زموږ کومه ناسته ده د دې یو تعلق هغې سره دی الله حکم کوي فبذلک فلیفرحوا تاسو دې باندې خوشحالي منا وکړئ دا تاسو چې کوم نن راغونډ شوي د الله تعالی د کتاب اورېدو د هغې د خوشحالۍ د هغې یو جشن دی فبذلک فلیفرحوا دې باندې خوشحاله شئ هو خیر مما یجمعون او ګورې دا دومره لویه خزانه ده چې مطلب چې دا خلک یې سره غونډوي د هغې نه دا ډېر اعلی دی دوستانو زمونږ د دې روژې او د دې قرآن دا پروګرام د امن دپاره راغلی دی خو کاش چې مونږ په هغې ځان پوه کړو که نه چېرې دا څه وایي او څه حساب دی دوستانو د دې روژې او د دې قرآن تعلق د عبادت رب سره دی او یاد ساتئ دا بې امني چې راځي د الله نه په بغاوت راځي او چې امن راځي د الله په بندګۍ کې راځي ګوره اوس دا آیات تاسو ته دا وعده مونږ د الله سره کړې ده او الله تعالی مونږ ته وایي چې تاسو لاړ شئ خوف حزن منئ که چېرې تاسو زما بندګار شئ مونږ په عالم ارواح کې د الله سره یو وعده کړې ده او دې دنیا ته بیا راغلي وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ دوستانو دې مطلب دا دی چې مونږ په عالم ارواح کې الله ټول پیدا کړو په یو ځل باندې دا مشر کشر دلته دی هلته مونږ په یو ځل باندې انبیا پیغمبران انسانان څومره چې راځي دنیا ته به ټول پیدا کړو بیا زموږ سره انټروډکشن وکړو موږ سره تعارف وکړو په حیثیت د رب چې ګوره ما تاسو پیدا کړي کائنات لا وجود کې نه دی راغلی و دا وروسته راځي خو عالم ارواح کې زموږ روحونه جدون و مجنده حدیث کې راځي چې لښکرې لښکرې وي لہذا زموږ نه وعده واخیسته چې الستو بربکم زه ستاسو رب یم او که نه مونږ ټولو وعده وکړه قالو بلا شهدنا مونږ ویل کوو بیا الله سو فرمایل ان زیوسو وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ زئی دنیا ته پریشانه کېږي ما زما هدایت پر راځي څوک چې زما د هدایت تابع شو زما غلام شو د مخلوق غلامي پرېښوه دا به چې کوم دی نه خوف یو نه به حزني دوستانو بیا دا فرمایل په دغه سوره اعراف 157 نمبر آیت دی وایي ان تقولوا یوم القیامة انا کنا عن هذا غافلین بیا به زما ستاسو ملاقات کېږي الله وایي خو ګوره یاد ساتئ چې بیا دا ونه وایئ چې موږ دې نه خبر نه او تقول انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون یا لو بیا دا ونه وایئ چې موږ په داسې یو ماحول کې رالو چې هلته یو کفر او شرک او د مخلوق بندگی شروع وه
او یا مونږ یو غلط کار یو غلط ماحول کې وو بسر ته پیدا شو او زموږ مشرانو پای کېو نو یا الله تاسو دا مشرانو په وجه مونږ هلاکه دا راته بیا ونه وایي الله تبارک وتعالی دا خبره وکړه ګوره بیا دا کائنات زما استاد لپاره په وجود کې راوستو خلق لكم ما في السماوات والارض جميعا دا ټول چې دا تاسو لپاره الله پیدا کړل دلته بیا د انبیاء او رسولانو سلسله الله شروع کړه اصل نبی راځي او د قواعد یادای یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره ګوره الله بندگی کوي غیر الله طرف اونې وای درب خپل دعوا اونې کوي ګوره الله بندگی او د الله غلامی کوي الله تبارک وتعالی مونږ باندې فضل وکړو په داسې کور او داسې ملک پیدا کو چې کلمه راته نصیب شولا کلمه نصیب شولا او مونږ په دې کلمه باندې د هغه د الله د بندګانو په هغه سب کې ودرېدو دوستانو دا بندگی د الله انتهایی مشکل کار دی په هر رکعت کې موږ ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله موږ خاص تا بندگی غلامی کول غواړو یا الله خو زموږ مدد کې معاشره موږ نه پریږدي خلک موږ نه پریږدي لہذا بندگی دا انتهایی ګران کار دی وایي څنګه یو ګوره عبادات دي یو عبادت دی ګوره یاد ساتئ چې د عبادت او د عبادت په فرق باندې څوک پوه شوی نه دی نو دا د قرآن په مقصد نه پوهېږي دی د حالاتو په مقصد نه پوهېږي ځکه عبادات چې کوم دي دا مونږ رالیدل دا مونځ او داس دې ته عبادات وایي او دا ډېر اهم شی دی دا د دې بندګۍ یعنې بندګي دوی سره کلي اطاعت چې د الله یعنی داغه نظام حیات د الله دین اسلام داغي دلانه زموږ ژوندۍ راشي دا د شیطان کلمه ختم شي او د الله کلمه پای کې او بارو دیږي د کلمې د الله د ژوندۍ راشي او زموږ د الله د کلمې د الله د ژوندۍ نشته وجه د قضا چې بد امنی دا کچېره د الله د کلمې نه دراله او د شیطان د کلمه ختم شو د جمهوریت او یا د سیکولریزم دا کوم دنیا باندې کوم تاغوتی نظام دی لہذا دا بیا زموږ امن راشي نو لہذا پدی کے اللہ تبارک و تعالی د دې کا دوباره په مونږ باندې عبادت لازم کړ د دې مقصد څه دی ګوره چې دا باندې غفلت را نشي هغه وعده بیان ساتي الستو بربکم زستاسو رب موکلا ګوره د رب دلته داوی شوی دي او هغه تاسو هم چې بالکل ښکارا قرآن دا کوي نو دوستانو دا عبادت دې د بارے موږ چې تابانه غفلت رانشي خپل وعده تیارای وي الصلاه للذکری دا موږ زما د یاد لپاره دی دغه سي دوستانو د مان محبت رکاوټ جوړیږي د الله په بندګۍ کې نو آی کې داوي چرا زکات ورکا نو زکات د مال محبت ختمي لوټ مات کې غنیمت سب پکې ورکې 2.5% نو بستا لوټ مات شو تقاضا سے ختم شو اوس په کې ماشومان ته ورکې او چې نه لوټي نو سره شماري او دې بس بیا غن لګي لہذا د مال محبت کمول سره زکات کا فرض کو الله د کلی وطن د قوم او د خپل خپلوانو د خاندان محبت په راضي د رشتہدار محبت د الله په دین کې راضي لہذا د دې لپاره حج فرض کو چې ته وځه لاشه حج کا وګرځا سارا کور بیا آبادی د ملک آبادی د دنیا روانيږي نه پتا باندې چې دا پتا آباد ده لہذا حج کې تنه محبت سے ختم شي دوستانو د الله د دین لپاره د الله د قرآن عمل کول باندې د هغې لپاره صبر برداشت تحمل ښه اخلاق دا پکار دي چې دا سړي کې دا قرباني پیدا شي د دې قربانۍ لپاره الله رمضان فرض کړو چېرې تاسو کې برداشت پیدا شي حلال په کوشش وکړئ او تر وسه پورې که مجبوره شوئ نو چې آخري هدف پورې صبر کولی شي او حرامو کې خوله ونه وهئ دا روجا دا قرآن د دې مقصد لپاره راغی دوستانو زمونږ استاد د دې روجې مفهوم څه دی د روجې خبره صرف د صيام په دې ټکي کې دا څه پراته دي صوم دا چې د عربی یو ټکی دی دا دین مطلب دی چې نه راولنګ څنګه تیرول خدا عربو مشرکانو روجې نه نیولې نه د روجې نه واقف وو هغه به داسې کول چې هغه قتل غارت کارو او د قتل غارت کې به هغه چې کوم دی اسونه استعمالول او هغه اسونه دا چې او تیز وو په هغه نازک مزاج می کله به چې وګی شو یا به سم مسله راغله مخې ته حالات دغه شو واپس وشو هغه اصل تختیرو لہذا د بلدو لپاره تربیت لپاره هغه شوګل دا اصل پلوار ودرو
ګرم ګرمۍ کې ګرمې هوا ته مخامخ اوږې تږې او په خپله به یې سړی په سر کېناستو په شا باندې او به ناست وته او خپل حفاظت به یې کړی و او دنه کپړې به یې تو کړې وي او ځله به دغه ورکوړ او ماښام کې لږ خوراک به ورته ورکړو دا عمل به په دې کو چې په دې به دا وکړو نو دی یو خاص میانو څلوېښت ورځې 2 میاشتې 3 میاشتې کله به هغه دا فکر واخیست دا تربیت مې واخیستو دې ته به یې سام وي الله تبارک وتعالی دغه ټکی راواخیستو چې ای مسلمانانو ای د الله منونکو تاسو په دې اصولو روژې نیسئ دا تاسو په خپله هم یو تربیت وکړئ تاسو هم چې کوم دی د چا غلامان او بندګان یئ چې ستاسو هم تربیت په دې باندې وشي نو د روژې حاصل څه دي تقوا دا وګوره بیا وایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون شاید چې تاسو کې تقوا راشي تقوا څه مطلب شو ګوره تقوا دا یو جامع ټکی دی خو د دې یو خبره یو تشریح شوې ده علما کرام کړې ده یعنی عمر رضی الله تعالی عنہ په کې خلک ناشتي او خلک یعنی هغه وایي چې د دې څه مطلب دی وایي د دې مطلب دا دی چې دا ژوند خو د تیرې دی لار نه وتیریږي د ژوند لار ده خو دې کې مخامخ کونډې لګېدلې دي غني لګېدلې دي او دا کګر ورګلار ده لہذا دې کې بدی خو چې جامع دي غنو کې ونخلي دا جامع مو بچ کې او د دې لارې نه به اون تېرېدل ضروري دي نه به خامخا تېرېږي نو دوستانو دغه کونډو نه به ځان ساتئ او کونډې څه دي د سود کونډه ده چې دا ته ونه لګي د فحاشۍ د عرانۍ کونډه ده چې دا ونه لګي د الله د غیر الله د نظام هغه حق ناحق هغه حق د هغې یعنې ناحق کونډه ته وایي چې د غیر الله په دین باندې راضي شي دغسې دا ټول بد اخلاقي یعنې غیبت او چغلي او دا څوک یعنې مطلب چې دا کې دا کونډې لګېدلي دي نو روژه دې ونیوله خو روژه څه شوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې داسې سړی چې دا منې نه شو د دې کونډو نه دا دغسې ورته دي او په دې کې روان دی او دې وایي روژه ده نو دلته یوازې ولږې نه بله فایده ونه کړه صرف ولږې تېره کړه نو دوستانو دا الله تبارک وتعالی دا روژه مونږ کې د تقوا دا مفهوم پیدا کوي چې دا کومې ګونډې لګېدلي دا لرې کړو دې توبه وباسو دې ته راوګرځو د دې ټولو سر څه شو د خدای پاک د بندګۍ بنیادي هغه د الله عشق او محبت سره راشي کله چې محبت د الله سره راغی نو بیا به زموږ دا خبرې مونږ ته ډېرې اسانې شي دا غلي به بیا ځان ته کټو لرې کوو به دوستانو الله تبارک وتعالی وی والذین آمنوا اشد حبا لله ایمان راځي نو دا انتهایی چې کوم دی محبت د الله سره دی بي حساب دی او ګوره علامه اقبال وی عقل دل و نگاہ کا مرشدی اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین بد کدای تصورات ګوره کدا الله محبت نو او دا محبت هم د عشق او غیرت پورې لاندړو نو ګوره دا بد کدای تصورات بد کدا څه ته وایي چې هندو لاړم بوته سجدې وکړي او یا نور څوکر او مسلمانانو چې صرف دیوال ته ولاړ دی ولې چې عشق محبت نشته چې زه چاته ولاړم سره پاره ولاړم عقل دل و نگاہ کا مرشدی اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو سرا و شرع و دی بد کدای تصورات دا بد کدای تصورات دي نو دوستانو دا روژه مونږ ته داسې دنیا دی چې دا قرآن ویلی شو او دا قرآن تاسو واورېدو د دې قرآن یو نتیجه ده او نتیجه به څه چې تا ته خپله وعده چې الستو بربکم زه ستاسو رب یم او که نه خو افسوس دا دی چې مونږ خو داسې قرآن وایو چې هغه ویلو والا تنګي اورېدو والا پوهه خو لا لرې خبره ده اورېدم راته ګران کار ښکاري نو دوستانو دا رمضان او قرآن دې دپاره راغلی دی چې هغه زړه وعده د الست رب د الله د بندګۍ مونږ ته یاده کړي که دا یاده نه شوه مونږ ته نو رمضان تېر شو ټیک ده د نیکو یو بهار و خو لاړو خزان رالو مونږ ته هېڅ په لاس رانه ده څنګه چې مولوي صاحب په آخري وترو کې یو وایي چې الرحمن علم القرآن خلق الانسان یعنی دا الله تعالی د قرآن ذکر چې کوي د رحمان صفت سره کوي نو مطلب دا دی چې هغه د الله رحمت جوړ شو راغې خو موږ ته لمنو نه نیوله مونږ ځان پوه نه کړو په دې باندې نو دوستانو دا قرآن دی په دې باندې به ځان پوهول غواړي چې سړی تازه شي او وایي که نه دندلې گردی نقوش بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہے جبین تازہ کرے یعنی دی سیاہ چکم دی بدکارو دی بدعملو دی غفلت زمونگا بندگی تندہ گڑی را آغا درب تصور زمونگا ختم شوئے دے درب معرفت ام پرخے دے غیر اللہ درب بیلے شوئے دے یو خبر دلتا کومت دا بچو دا سریات گئی مشرانو کشرانو کچھر داسی
فرعون الله غرقو رب دعوی کړو دا الله نه کړو رب دعوی کړو او انت موت ولاړ نو موږ موسی علیہ السلام باندې ایمان وروړو کړه او دا وخت رب هغه دغه نه باندې انکار کړو کو دا داسې یقینا داسې مونږ کولای اکه فرعون اوس پروت دی او په انټرنیټ کې تاسو کته شي او دلته وتی لیکلي چې شخص نه الله کا دعوه کیا الله کا دعوه کیا رب کا دعوه کیا رب څه دوی چې د چا نظام حیات قائم دي چا کتاب قائم کوم کتاب چې په دې خدمت کې ویل کېږي په دې ماده کې ویل کېږي دا کتاب چې کوم دی الله دا غیبا نظام قائم ای باندې عدالت کوي نو دوستانو دغه جرم باندې هغه الله ګر کړی دی او ګورا وای حتا اذا ادرکه الغرق کانا چې تر دې چې هغه راګیر کو هغه ډوبېدو راګیر کو او سوی قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل مطلب راګیر کو او الله او دې ما ایمان راوړ پچا هغه رب موسی او رب هارون باندې ما ایمان کوم بنی اسرائیل وروړل دي الله د سورې یونس 105 نمبر آیات سره خو شاکیداری وای تا انا اوس قد اصيد من قبل ممكن وضب سرکشه باغوی ذات د رب ویلو خو ذات داسې وکړو نو زه ستاسو سره عمل کوم الله وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية زنن رستا بندون تا استاد وجود ساتم د هغه خلکو د پاره چې رستو رواني په 2025 جنوري مارچ کې ورځي خلک او چې هغه د دې عبرت والی ته وګورو دي راسي نو دوستانو دا په 1901 یا 2 کې پیدا شوه دي هغه ځکه ټول په دې کې دا هغه فرعون دی د دنیا فرعونان دي او ګوري او عبرت تناري مونږ ګورو او سوچ نه کوو چې دا سړي دا ورو ساقه سی وخت چې فرعون په دریاب تیر شوه دی ډوب شو او الله را کوم ته خي هغه پروت دی دا یو معجزه ژوندۍ هغه پروت دی او مطلب دا دی مونږ بیا فکر نه راځي چې الله څنګه دی د الله قانون د الله شریعت د الله کتاب دا کوم ځای کې دی دا خبره او بالکل هغه تعلق دربیر شوه دی دا روچا چې کومه دا مونږ دا خبر بیا دی چې دا قرآن ته وګورئ او ستاسو د رب هغه تعلق تازه شي کله چې دا تعلق شاله تازه شي دې تعلق د بار دوه حدیث ته نو بیا خبره ختمو دا قرآن او رمضان دې د بار راغلي دي چې دغه تعلق ستاسو تازه شي د الله سره معرفت وشي هغه سره ګورا اسئم من قام رمضان من صام رمضان ایمانا و احتساما غفر له ما تقدم من ذنبه ګورا سونه له خبره ده کوم سړی چې روزه اونې ول د آخرت په بنیاد باندې چې الله تعالی اجر راکړي د الله دېري الله وی چې د ټول ګناهونو معاف اده فکر خبره کړی دا ټول ګناهونه الله معاف او څنګه دی وړ دی لوی او سره خبره په دې حدیث کې سوې دی چې ورکوټه ولین دی چې ټول ګناهونه مې دلته وبخل خو چې موږ اوس مخکې مخ راوړو الله تعالی او باقي باندې موږ سوچ او فکر وکړو دا چې وای من قام رمضان ایمانا و احتسابا او چې کوم سره د شپې او د قران واورېدو په ایمان حالت کې د آخرت او د سره غفر له ما تقدم من ذنبه د دې سړي ټول ګناهونه معاف دي دوه خبرې وکړي قام رمضان او ګره دا یو حدیث کې راځي چې جعل الله مقرر کړی دي دا د دې دغه دې د پاره چیرې دا روزه فرض ده او قیام فرض نه دی خو چیرې کمزوري وي نه چې دا نه کوي یعنی دا فرض کړی نه ده د شپې او درې فرض نه دي خو مقرر کړی الله دی او دا سه پورز د قیامت با الصيام او رمضان چې دا قیام او قران او رمضان یشفعان للعبد د الله په دربار کې بده د بنده د لپاره شفاعت کوي یقول الصيام دا صيام دا وجبوي اے رب اے زما رب انی منعت النوم ما چې کوم دې دا سړی مونږ کړو منعت الطعام د خوراکنا او شهوات به نهار او د جنسي جذبه او د دین ما مونږ کړو د ورځي او فشفعني فی یا الله د شفاعت کوم دا سړی وبخا او بیا با قران چې کوم را باسي قران وایي چې اے رب انی منعت النوم ما دا سړی د خوب نه مونږ کړو یا الله فشفعني فی زده د دوباره کې شفاعت کوم وای شفاعان نو شفاعت به شي قبول بشي نو دوستانو حاصل دا شو کدا روزه مونږ ته هغه وعده یاد نه کی دا قران ته هغه وعده یاد نه کی نو ګوره د روزه مقصد بلا ترانه به ګوره دا داسې حالو زکریا رحمت الله علیه دا شیخ الحدیث تیر شوی د دې جماعت دوی چې کوم نه دا او مشرو
और तुझी कंदे दद पखांगा के बद 2003 कसान दशबे के नसल और दसाना पूरी पिटपनी पूरी में कुरान जिलको और दो देयो बनना दगा से असहाबों पदे बाने अमल करे दे दोस्तानो जमुगा हालात दे दगरी इनु जादुना ना सम तगरान ला चेर का खुदे पाक दा खबर हो नी चेर दा से हिसाब दे अगर कोई खुदर चावले दिलम ग्रान कर दे जमा यो अपीले तस्ता चिया दोस्तानो दा कुरान कतल वाड़ी दे कुरान का टाइम इस्तेमाल वाड़ी दा पर जिंदगी की शामिल गई रोजाना निमगे दशल मिनटा दिल वखवर के रोजाना दा गोरई और दा से पूरी जिम्मेश रेगुलरली दा सा गोरई बहैसियत तालिब द स्टूडेंट इंशाल्लाह तास तो बड़े सराशी खुदा जमुंगा उस आरसम पादशवे दान दाला ले फजल चेहरा दून पदरा बारा हमगा हम शुकना नो अल्लाह तबारक व तआला दे माल और तासिर बदी बंद अमल को तौफीक रखी और दुआ हो गई यानी दा दुआ मतलब हम तक सवेमा चेहरा द कुरान स दुआ दा अजीम दुआ दा वही अल्लाहुम्मा जअल कुरान रबिया कुलूबिना अल्लाह दा कुरान जमुन द जुन बहार करते व नूर सुदूरिना और या अल्लाह दा जमुन द जुन ना करते व जिला अहसानना और या अल्लाह दा खौफ व हुज़न और दा परेशानी दा या अल्लाह द दी जिला और देखभाल कर दे व ज़हाब हुमूमिना व हुमूमिना और या अल्लाह जमुन व हुना जमुन गमुना अगर पदीबा ने लिखी अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरानिल अज़ीम ए रब दे कुरान को जकुन बाने रहम व फजल की व वजअल लना दामुनजू के इमाम व नूरन व हुदम व रहमा और दा जमुन पेशवा के दुनिया के आखिरत के दा हिदायत के दा जमुन द पाराना के और ए रब अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिनहुमा नसीना ए रब मुंग से विश्वी दिया तया के पखल फजल करम वाली मुझे तौफीक रखी व अल्लिमना मिनहुमा जहलना और या अल्लाह चिकमुना निश्च इल्म दागी जहालत दे या अल्लाह मुझे दा इल्म रखी वर्जुकना तिलावतहु आना अल-लैल ए अल्लाह दे तिलावत मुझे नसीब नसीब की व अतराफ नहार और रजब रात नसीब की वजअल लना हुज्जत या रब्बल आलमीन और ए अल्लाह दा कुरान जमुन पर हुज्जत जोड़ के दा जमुन पर कब्र के आखिरत की दा मुझे हुज्जत जोड़ के पदी बाने मुझे कामयाबी रखी अल्लाह दे माल और तासिला पदी बाने अमल को तौफीक रखी अल्लाह दे जमुन दा दुआगाने कबूल की मुंह बाने रहम व फजल की रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम।